Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to explain muscles from second year biology. Student muscles satawaya. Dam gada khabara se discuss kar the muscle da Latin word musculus naragaste shoy sana musculus. The musculus matlab sare a little mouse. Little mouse ko satawaya ka yo kachanti mangak. Taso ni mangakano ta khayal kari student akashani mangak nahi هغه داسې منډه کی یا مخو کله ګوګد کی بیا ځان داسې راغون کی نو دغه صلاحیت الله تعالی زموږ په مسل کې می خو دي دا هم کچ کچ منګکان دي نو خپل مسل چک کې کنه نو دا منګکی دا داسې ډبل شي بیا سي نری شي نو په دې وجه مسل له دنوم مسل ور کړی دی چې دا منګکان څنګه غزيږي او راغونډيږي نو دغه شانت صلاحیت هغه په مسل کې هم شته These are the bands of fibrous tissue which have the ability of power. Yani they have fibrous tissues which Allah Ta'ala the power, the taqat, the tension salahiyat paki ikhawdiri. Tension satoi yani pores paki develop kigi or pores paki kamigi. Udara muscle kardi. Muscles, these are the contractible animal tissues. دا ټیشوز دي چې بده ک الله تعالی د کنټریکشن صلاحیت خو دي اوس کنټریکشن څه ته دا ډسکس کو دا خبره ځان سره نوٹ کې چې گروث مومنت او د سایټوپلازم چې کوم سټریمینګ دي دا بده کې کنټریکشن نه کیږي نو دا کنټریکشن غزیدل راغونډیدل دا لایب خاصیت دی دا لایب خاصیت دی بیا موږ دا سې چې مسله د میجر بایوکیمیکل ترانسډیوسر دیٹ کنورټ پوتنشل انرژي into kinetic energy یعنی دا مسل دا هغه ترانسډیوسر دی دا هغه ماشين دی ترانسډیوسر څه ته هغه دا هغه ماشين دی دا هغه ترانسفارمر دی تاسو چې په پښتو کې د ترانسفارمر کنه په بجلی کې ترانسفارمر لګیدلی کنه دا یو صندوق شانته لګیدلی ډیر شي تارونه په کې آیته بجلی راځي هغه بجلی هغه کنټرول کوي بیا کورونو ته سپلای کوي نو دغه شانته صلاحیت هغه په مسل کې هم شته چې پای کې په مسل کې کومه potential energy نو هغه څه ته کنورټ کوي kinetic energy ته بیا موږ دا سړي چې د مسل دا سړي these are the machine which are connected to operator د مسل دا ماشینان نه دا سره connected دي لکه operator څه ته وي د دماغ سره connected دي بیا موږ د origin دا سړي کړی دي چې د origin سره mesodermal دی یعنی دا mesoderm نه ډیرای شوی دی بیا موږ مخکې لیکلي چې د مسل څلور خاصیتونه دي یو د contractility excitability, extensibility and elasticity. Contractility satoi sukarna. Ereka contractility satoi sukarna satoi. Ghazidal or atoledal. Read amgasawayu contractility. Udamgasichi internal events of muscle with a change in either length or tension. یعنی دا کنټریکټیلیټی دا مسل هغه دنه صلاحیت ته چې کله د پلند کې یا په فورس کې دا اضافه راځي یا کمی راځي دي تمګه سوې کنټریکټیلیټی ایکسایټیبিলিټی ریسپانس ټو سټیمولس چې کله د مسل ته سټیمولس چینج ملاوي دی یا ته ریسپانس شو کوي یا په غزيږي یا راغونډيږي ایکسټنسیبিলিټی ټو بی سټچ ایکسټنشن څه ته کولاویدو ته وي یعنی په مسل کې یو صلاحیت شته چې دا کولاویږي هم خو مسل له ډېر زور نه ورکې اسنه چې دا ربړي مسل داسې نه چوشلېږي elasticity څه ته وایي recoil after stretching to their original position مونږ یو لفظ لیکلو پلاستیک څه ته وایي خلک دا پلاستیکي دی کنه پلاستیکي هغه شی دی چې هغه علم زور ورکو هغه وغځيږي واپس بیا زیلا ناراضي دا پلاستیک داسې ګرم کې اول زور ورکې کنه پلاستیک بیا واپس زیلا ناراضي خو ربړ لته سو زور ورکې داسې هغه واپس بیا خپل زیلا زین دي تمګه سو elasticity خو د هر یو شی خپل یو لیول دی د هغه لیول نه زیات په نه راکاږي هرې سي بیا ډیل کیږي ګوره ښا هغه شی ډیر زیات راکاږي داسې بیا خلک یې راکدار دغه دې سری ډیله شو بدا چی پړ شوی دی سری نو دا مسل به ډیر زیات نه راکاږي پټي داسې نه چې بیا
چاو کنه بیا کار پریدي ګوره نو دې ته موږ سو الاستیسټي یعنی په مسل کې لچک شته او بیا خو دا ظاهره خبره ده چې څوک ایکسرسایز کوي ریګولر ایکسرسایز کوي نو هغې سره دا مسل چې کوم دی نو دا اډاپټیبل دی دا ورسره غټېدی هم شي اوس ټول د مسل موږ کلاسیفیکیشن کړی دی په هیومن باډي کې تقریبا 650 مسل دی او زیاتره مسل پکې انټاګونسټک دي څه دي انټاګونسټک څه ته وایي سټوډنټ دا به انشاءالله ډسکس کوو چې زیاتره مسل هغه جوړه دي لکه دې کې چې کوم مسل دي که نه که یو مسل هغه کنټریکټ کېږي نو بل ریلیکس کېږي د یو بل اپوزیټ کار کوي یا د دې چې کوم مسل دي که یو کنټریکشن بل ریلیکس شي نو دغه مسل ته موږ څه وایو انټاګونسټک مسل انټاګونیزم څه ته وایي دشمنۍ ته وایي په دشمنۍ کې دوه کسان د یو بل مخالف چلیږي که نه نو هغه مسل چې هغه د یو بل اپوزیټ کار کوي چې یو کنټریکټ کېږي یو سوکړاویږي نو بل ورته غځېږي چې یو لنډېږي نو بل ورته اوږدېږي نو دې ته موږ څه وایو انټاګونسټک مسل خو به هر حال مسل آر کلاسیفاید بای 3 میتھډز په دریو طریقو سره مسل هغه کلاسیفای شوي دي دا ځان سره نوټ کا ډیپینډینګ اپان سټرایشن سټرایشن څه ته وایي سټوډنټ سټرایشن وایي لاینز ته سټرایشن څه ته وایي لاینز ته تاسو چې زراف هم لیدلې ده یره زراف هم لیدلې ده په زراف پسې لاین پکې که نه نو سټرایشن څه ته وایي دهاریان چې څه ته وایي لاین نه نو هغه مسل چې پای کې لاینز وي دا به انشاءالله بیا موږ ډسکس کوو ډیپینډینګ اپان سټرایشن نو زموږ سره دی سټرایټډ مسل او بل سره نان سټرایټډ مسل دے شو لایټ اینڈ ډارک بینډز هغه مسل چې هغه کې لایټ او ډارک بینډز موجود وي نو ته موږ وایو چې دا سټرایټډ دي او چې په کم کې دا نه وي نو ته موږ څه وایو نان سټرایټډ مسلز لکه زما را ګوتې دي داسې چې په کم ځای کې دا اټیچ دي دا خو به ډارک ښکاري کم ځای کې دا کولاو دا به لایټ ښکاري اوس که دا ګوتې بلکل په یو بل کې داسې ورغلي نو ته بیا څه چې په دې کې هغه لاین پکې نه ښکاري ډیپینډینګ اپان کنټرول نو زموږ سره دوه قسمه مسل یو دی والنټري او بل څه دی والنټري هغه مسل دی چې هغه زموږ په کنټرول کې لکه زموږ سکلیټل مسل که موږ داسې کوو که داسې کوو نو د هغه کار چې زموږ په کنټرول کې نه ته موږ څه چې دا والنټري دی او ان والنټري هغه مسل چې هغه زموږ په اختیار کې نه وي لکه د زړه دړکن د زړه مسل د کولمو مسل دا څه دي هغه ان والنټري دي ډیپینډینګ اپان سچویشن سچویشن څه ته واقع هونه چې دا مسل په کوم ځای کې واقع دي دا زموږ سره دی سکلیټل مسل چې هغه زموږ د ډانچو سره د اډوکو سره اټیچ دي دوز مسل وچ آر اټیچ وذ skeleton cardiac muscle these are the special muscle which are found in heart هغه مسل چې هغه په زړه کې موجود دي زړه یې جوړ کړی دی او سموث مسل هغه مسل چې هغه زموږ په کولمو کې دي او زموږ په بلډ ویسل کې دي نو هغې ته به څه وایي سموث مسلز اوس سټوډنټ مونږ دا کمپیریزن کوو د دې درې واړو مسل ما داسې چې فیچر آف سکلیټل کارډیک اینډ سموث مسلز فیچر څه ته وایي خاصیتونه ته وایي اوس په دې ټیبل کې موږ دا ګورو چې په سکلیټل مسل کې په کارډیک مسل کې او په سموث مسل کې څه ډفرنسز دي نو په اسانه به دا یاد شي یو سایډ ته ما لیکلي دي دخوا لږ رانږدې کا یو سایډ ته ما لیکلي سټوډنټ فیچر څه ته وایي خاصیت ته وایي بیا موږ لیکلي 1 نمبر سکلیټل مسل 2 نمبر موږ لیکلي کارډیک مسل او 3 نمبر موږ لیکلي دي سموث مسلز نو په دې فیچر کې اولنۍ خبره ما داسې لیکلې چې لوکیشن چې دا مسل په کم ځای کې موجود دي نو سکلیټل مسل دا د بونز د کارټیلیج سره اټیچ دی کارډیک مسل دا په هارټ کې دی او سموث مسل دا زموږ ویسرل څه ته وایي سټوډنټ چې کوم زموږ سره انټسټاین دي څه دي رکه انټسټاین دي یا بلډ ویسلز دي پای کې دا موجود دي بیا دی شیپ دویم نمبر خاصیت سره شیپ دا کم چې سکلیټل مسل دا ان برانچ دي داسې دی اوږده دي او سلندر نما دي مطلب یا داسې دي یا داسې دي خو اوږده دي برانچونه پکې نشته د زړه چې کوم مسل دي نو هغه برانچ دي هغه څه دي لکه هغه برانچ دي دا خبره ځان سره نوټ کړه
او بیا سموث مسل دام ان برانچ دی او سپینډل شیپ دی کم شیپ کی دی سپینډل کم شیپ دی لکه د اگې پشان د انډې پشان دی دوانه سایډونه نری دی په منځ کې ډبل دی ته موږ سو سپینډل شیپ لینث دریم خاصیت سره لینث نو دا سکیلیټل مسل وګدواله زیات دی د 1 سنټي میټر نو اخله 4 سنټي میټر پوري د کارډیک مسل وګدواله د 80 مایکرومیټر نو اخله 100 مایکرومیټر پوري مایکرومیټر خو کمی کنه او دا ول سموث مسل د 50 مایکرومیټر نو اخله 200 مایکرومیټر پوري په لینث کې بیا سلورم نمبر خاصیت مالی کړي دا امپورټنٹ هم د ام سی کیوز کې اکثر راځي نمبر اف نیوکلیس زموږ سره کم سکیلیټل مسل دی نو پای کې د دوه دا 1 نه سیوا نیوکلیس دی 2 3 سلوري دې ته موږ وایو چې دا ملټي نیوکلیټډ دي سری یعنی زموږ په سکیلیټل مسل کې نیوکلیس په کوم سیوای مایټوکانډریا پکې هم سیواوي او دا والا مسل چې کوم دی دا مانو نیوکلیټډ وي او دا هم مانو نیوکلیټډ دي مطلب دا دی چې په سل کې یو نیوکلیس موجود دی څلورم پنځم نمبر خاصیت دا سره چې کراس سترایشن لاینز پکې شته کنه هغه کراس لاین په سکیلیټل مسل کې هم شته هغه ریګولر دي په کارډیک مسل کې هم دي خو هغه ایرریګولر سترایشن دي او په سموث مسل کې سترایشن نشته ابسنٹ دي پکې بیا مای فیبرل د سکیلیټل مسل یا د کارډیک مسل یو نری تار وي هغه تار ته موږ څه وایو مای فیبرل دا ان شاء الله بیا په سټرکچر کې ډسکس کوو مای فیبرل په سکیلیټل مسل کې شته په کارډیک کې هم شته او په سموث کې دا ابسنٹ دي بیا سارکومیر وٹ از سارکومیر د سمالست کنټرکټایل یونټ اف مسل از کالډ سارکومیر هغه سارکومیر په سکیلیټل مسل کې هم شته په کارډیک مسل کې هم شته او په سموث مسل کې دا سارکومیر دا یونټ دا پکې ابسنٹ دي بیا موږ لیکلي دي 5 6 شو دا 7 شو دا 8 نمبر کریکټر ټروپونین څه شي دا یو پروتین دی لکه ټروپونین څه شي دی پروتین دی نو دا په دې سکیلیټل مسل کې هم شته په کارډیک کې هم شته او په سموث کې دا ابسنٹ دی دا هم ام سی کیوز لپاره ولیکه بل زموږ سره دی ټي ټیبیول دا ان شاء الله سټرکچر کې ډسکس کوو د ټي مته ټرانسورس ټیبیول نو دا په سکیلیټل مسل کې دا ټرایډ جوړي څه جوړي رکا دا د سارکوپلازمیک ریټیکولم سره ټرایډ جوړي یعنی یو درې ګوټه سټرکچر جوړي او په کارډیک مسل کې دا ډایډ دوه ګوټه سټرکچر جوړي خو په سموث مسل کې دا پکې نشته فیټیک څه ته وایي فیټیک توري کستړېواله تکاوټ نو دا هم ته پته راځي موږ سکیلیټل مسل چې موږ سکار مار کو سه ګوډ موډ کو یا نور سکار کو نو دا زه ستړی کیږي کنه چې لږ موږ کینو واپس بیا دم شي ها نو په سکیلیټل مسل کې فیټیک تکاوټ دا پاسبل دی خو د زړه او د کولمو چې کوم مسل دی هغه کې تکاوټ هغه پاسبل نه دی که تکاوټ پکې راغی بیا وخپې اګرې تکړی لکه اوچته ها ایکشن څه ته وایي لکه ایکشن خو تاسو نور پوهیږئ که ایکشن څه ته وایي عمل نو مطلب دا دی چې د کوم کار دی هغه والنټري دی زموږ په کنټرول کې دی او د دې دواړو کوم کارونه چې دي هغه څه دي هغه ان والنټري دي په دې قصه خو پوه شوې که نه دا ټیبل به تاسو یاد کې په دې ټیبل کې مونږ د سکیلیټل مسل د کارډیک او د سموث مسل د یو بل سره کمپیریزن کړي موازنه کړي دا ان شاء الله بیا نیکسٹ ټایم مونږ به د سکیلیټل مسل دا په ډیټیل سره ډسکس کوو دا کم خبرې چې تاسو په پوینټس کې دلته ولیکلي دا به ان شاء الله بیا کلیر شي تاسو به سارکوپلازمیک ریټیکولم هم کلیر شي سارکومیر باندې هم کلیر شي ټروپونین دی مایوسین دی غلاموسین دی په ټولو برسه کلیر شي صحیح ده so it is enough for today